नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद दारम چې تاسو ټول بخیر خبر خوشاله او چې کم ځای کې هم یې الله جل شانه چې تاسو خاط آباد او خوشاله ساتي. زما عزتمندو ډیره موده پس په دې چینل باندې عالم خو ان شاء الله تعالی نن نه پس نه بتاوس ته ریګولر روزانه به ویډیو یو ملاویږي د الله فضل او کرم سره او ویډیو با وظایف مبارکي قرآن نه بي یا احادیث نه یا د الله نمونه نه یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقو نه به یو عملی خو ان شاء الله تعالی تاسو د پاره به 100% کار آمدي. نن یو واقعا واوري او آپ کی واقعي کې یو وظیفه ده یو سبق دی او یو لاجواب عمل دی. هغه د زما عزتمندو او سړی او د عمر 100 سالو یا 100 سال کې قریب خو 100 سال واچو هغه غاخونه دا شانو چې بالکل کاڼي پیچول شو. مثال در کوم دانه چې بس کاڼي رواز په وی خوړ هغه به غنې خوړو چې کله به غنې خوړو او په خولي باندې کنه سپینو به او خوړه به کم نوجوانان چې کم الکان چې هغه وو د قتل هغه بهاریانی دل چې بابا جو عمر تا وګوره په خولي باندې غنې خوري دا د بابا عمر سره دی اوسم چې کم دې غنې ګانډېری خورم خو غنې چې کم دنو نشم خوړې شم خو مطلب دا دی چې هغه چا خبره رړه نشم کولی ښه نو هغې باباجي نه خلکو تپوس وکړو چې دا څه حساب دی ستا دومره عمر دی او هغې باوجودو ته چې کوم دی نه ګنې خورې او ماشاءالله غاښونه ټول مکمل برابر دي نه په یو غاښ باندې چینجی لګېدلی دی نه یو غاښ غورځېدلی دی نه نور څه تکلیف ته تاسو د غاښ دا څه وجه ده. هغه د داسې حساب دی چې یو صحابي رضی الله تعالی عنه د هغه نه یو عمل ماته ملاو شوی دی او اکه عمل زه کوم په هغې باندې مې عمل شروع کړی دی. الحمدلله زما عمر ته وګوره او زما غاښونو ته وګوره. هغې ته تپوس وکړه چې څه داسې عمل دی. هغې ورته وی مونځونه خو هسې تاسو کوئ 15 وخته مونځ کوئ د ماسخوتن مونځ کوئ ماسخوتن مونځ کې وتر کوئ په وترو کې تاسو نور صورتونه ویلو بجای تاسو اخر 3 صورتونه یعنی سوره نصر اذا جاء نصر الله په لومبي رکعت کې په دویم رکعت کې سوره لهب تبت یدا ابي لهب وتب او په دریم کې سوره الاخلاص قل هو الله احد دا شروع کا چې کم انسان دا عمل کوي هغه به د مرګه پورې یو غاښ په تکلیف کې مبتلا نه شي نه به چینجن شي نه به وغورځېږي نه به وخوځېږي هېڅ به هم نه کېږي د الله فضل و کرم سره. ځینې خلک یې د هغې خانداني بیماري د معدوی د چا ویښته زر سپینېږي د چا غاښونو بیماري د چا سي دغه شان یو کسو د هغې د خانداني د غاښونو بیماري وه ما دا وکړه د الله فضل و کرم سره بیا تماشا کو په پوره خاندان کې هغه ایکو په پوره خاندان کې هغه الله حفاظت وکړو. نو زما عزتمندو دا عمل شروع کوي چې چا هم د غاښونو بیماري ده ګوره چې الله جل شانه کومه معامله کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.